او کم انسان چې تمام ورځ عباداتو کې درود شریف وایي دغه انسان ته به الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار ور نصیب کوي. ما عزتمندو عزیزانو مفسرین حضرات تفسیر مظهری فرمایي چې په کمل مونځ کې درود شریف نه وایي کم انسان چا کې ونه ویلو دا لمونځ نه دی. بعضې مفسرینو حضراتو درود شریف په لمانځه کې ویل واجب ګڼلی دي که چا به کې لمونځ کې ونه ویلو سجده سهو یې وکړه د بې مبارک. په هر حال ما عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام تفسیر مظهری فرمایي وی چې کم انسان په دعا کې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ونه ویلو دغه دعا چې کم دی د نه قبلېږي. معنا د لمونځ د کامل دپاره به درود شریف شرط وګرځېدو، د دعا د قبولتیا دپاره درود شریف شرط وګرځېدو. ما عزتمندو تمامو عباداتو کې په تمامو وظایفو کې د ټولو نه لویه وظیفه هغه درود شریف دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ په منبر باندې ختلو امین یو فرمایي نبی علیه السلام منبر مبارک هغه درې پوړې نو په اولانې پوړې یو فرمایل چې امین، په دویمه یې وویل چې امین، په درېیمه یې هم وویل. صحابه کرامو ته عرض کوي یا الله رسوله نن چې منبر ته خاطي اجنبي عمل مې ظاهر شلو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې زما صحابو جبرائیل امین راغی. نبی علیه السلام ته فرمایي چې هلاک دې شي هغه کس چې کوم انسان تو د په مخ کې د تو ذکر وشي، معنا د نبی علیه السلام نومه وغوښتلی شي، د نبی علیه السلام صفات وغوښتلی شي او دغه انسان په تو باندې درود شریف ونه ویلو نبی علیه السلام جبرائیل امین خیرې وکړلې او نبی علیه السلام پې امین وویل. په د جمعې مبارکه ورځ وجمو فرمایل چې امین چې هلاک دې شي. جبرائیل امین فرمایي هغه کس چې کم انسان موجود وي او تو ذکر وشي او د چې کم د په تو باندې درود ونه ویلو چې دا سړی د هلاک شي. نبی علیه السلام فرمایل چې وخطبه استحسن معلوم دي یو یې مور او پلور به مخکې دعا وغوښتله او یو د رمضان مبارک. نو ما عزتمندو په حدیثو مبارکو کې ډېر لوی فضایل له د درود شریف راغلي. اوس کم یو درود شریف وایل فیضل افضل کم یو درود شریف دی چې هغه انسان ته ډېره فایده ورکوي. نو مفسرینو حضراتو او علماو ډېر لوی حدیث په دې باندې نقل کړي دي چې کم منقول دی صلی الله علیه وسلم دا هم صحیح دی. د وخت مناسبت باندې چا ویل حضرت محمد توسوی صلی الله علیه وسلم په دې باندې مې تو غوړه خوشي او کچا درود ابراهیمی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې دا ویلو دا لوی فضایل دی لري. بله په وظیفه کې چې کوم سړی یادوي دا وظیفه دې کوي. همداره کم چې کوم دی نور چې کوم فضایل دي اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. همداره کوم نور څومره فضایل دي د درود شریف فضایل ذکر شوي دي دا تمام دا ټول ویل بهتر دی خو د ټولو نه افضل درود شریف هغه درود ابراهیمي دی. به هر حال د ما عزتمندو عزیزانو په تمامو ذکرونو کې او تمامو خلقو چې څومره مشکلات دي دې دپاره درود شریف ویل پسې هغه تمامو عباداتو کې الله پاک موږ تاسو باندې روژه فرض کړې ده خو روژه په خپله نه نیسي. موږ تاسو باندې فرض کړی دی خو لمونځ په خپله نه کوي الله. همدارنګه نور عبادات صبر دا نور عبادات دا تمام عبادتونه الله پاک نه کوي. یو عبادت دی مسلمانانو ته هم فرشتې هم کوي تمام دنیا ته فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ما عزتمنو عزیزانو نن نویرې چې موږ تاسو په ورځ کې خامخا خپل محبوب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې سل کړه د درود شریف یې الله رب العالمین موږ تاسو ټولو ته چې کوم دی دې د وینا دې د درود شریف